الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي دا دریو سلور جمعونا یو خاص موضوع باندې منګه خبره جاری وساتله چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث او مقام او داغه مرتبه او داغه شرعي حیثیت من باغ باندې خبره وکړه ان شاء الله نور جمعو کې بدا جاری وي ونن به ان شاء الله تعالی په دې مینس کې په یو بل موضوع باندې خبره کوو او هغه موضوع ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د تربیت طریقه سوا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې امت تربیت په کومه طریقه باندې کړای ځکه چې نن سبا امت تربیت ته محتاج دی او زمنګ دی امت ته په هر میدان کې او په هر شعبه کې راهنمایي وکړ کدا زمنګ د مسلمانانو انفرادي ژوند دی او کدا اجتماعي ژوند دی او داغي سره سره زمنګ د ژوند چې کم اړخونه دي کم پهلوګان دي او کم شعبجات دي په هر شعبه کې منګ تربیت ته محتاج یو ځکه چې نن سبا چې کوم زمنګ معاشره ده هغه دینی طور باندې هم د انحراف شکار ده اخلاقی طور باندې هم د انحراف شکار ده روحانی طور باندې هم هغه د انحراف شکار ده او حتی چې زوی ما چې تباہی طرف ته زمونږ امت را رسیدلې یو هغه وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کوم معاشره کې راغی نو مونږ اورېدلې دي کنه دا په تاریخ کې دي د تاریخ حصہ ده چې په وړوړو خبرو باندې به خلکو جګړې کولې او دا جګړې به شپېته او یا کاله به جګړې کېدلې جګړې په څه باندې شوې په دې خبره باندې جګړه شوې ده په دې خبره باندې جنگ شوې دی چې د دې قبیلې اوخراغله دی او د دې قبیلې په چینه کې وسکلې اولیس کړي دي په دې ورکوټي خبره باندې جګړه شوې ده او د حتی خبر ورسېدل چې بیا نیمه صدې به داغي جګړې شروع وي دا صورتحال داغي سره سره اخلاقی زوال دې حد ته رسیدل او اخلاقی تور باندې دا خلق دې حد ته رسیدل چې د کعبه نه با غیر چاپه رقم طواف اوی کو نو برهنا طواف به کو بربند طواف به کو جامع به نه چول د اخلاقی زوال داوی او د اخلاقی زوال دې داوی چې یتیم لاوی هیڅ قسم حصہ نه ورکولا یتیمانو له حساب نه ورکولا لار به مړ شو یتیمان به پاتې شو یتیمان به د قشانې به ګرځېدل دا ویس مقام نو کونډه به پاتې شوله ښځه به چې کله پاتې شو د خاوند نه هغې له بچا په میراث کې څه نه ورکوله
د ښځې استیصال کېدو، د ښځې سره ظلم زیاتی کېدو، د مریضانو او دغه شانې د مزدورانو د هغوی څه خاص حقوق نه و. نبی علیه صلات وسلام راغی او نبی علیه صلات وسلام 30 کاله محنت وکړو. په دې 30 کاله محنت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا معاشره مکمل یکسر بدل کړ، یکسر بدل کړل، یکسر بدل شو. او بل دا چې دا کم تک تور ماښام او تک تور شپه د ظلم او دا کم تورتمو، هغه نبی علیه صلات وسلام هغه تورتم ختم کو، هغه ظلم بربریت ختم کو، سپینه رڼا ورځ راغله. دا دومره عظیم انقلاب نبی علیہ السلام په 30 کاله کې څنګه راوستو؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د 30 کاله محنت او دا ټول معاشره بدل شوله. دې په شا باندې څه شی د سړی سوال کوي که نه چې نبی علیہ السلام سره آخر کم یو شی و چې په هغه بنیاد باندې نبی علیہ السلام دا ټوله معاشره چینج کړله، دې کې معاشره کې تبدیلی انقلاب راغی. ظاهر خبر ده د دې په شا د نبی علیہ السلام دعوت هم دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حق دعوت خلکو ته ورسو، حق دعوت د وحی دعوت نبی علیہ السلام خلکو ته ورسو. دویم نمبر د دې په شا د نبی علیہ السلام یو ډیر یو جهادي یو مهم او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې په شا باندې جهادونه کړی دي، قربانی ور کړی دي، د صحابه قربانی، د نبی علیہ السلام قربانی، دا قربانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ور کړی دي. لکه 3 اتیا جنگونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړی دي د معاشره د تعمیر لپاره. خو د دې تبدیلی او د دې انقلاب په شا باندې چې کوم بنیادی عنصر دی، بنیادی فیکٹر دی، نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم بهترین اخلاق، بهترین کردار. او نبی علیہ السلام چې کوم خلق جوړ کړل نو هغه انسانان جوړ کړل. خلق گاڑی جوړي، خلق مختلف سیزونه جوړي، جازونه جوړي، کشتۍ جوړي. نبی علیہ السلام کار وکړو په انسانانو باندې، انسانانو جوړ کړل، د انسانانو پر رویو باندې کار وکړو. یو هغه وختو چې بعد هغه تذکره وکړه چې په دې خبره باندې جګړه شوې ده چې د دې چینې نه به اوبه زه مخکې رالم او کته به دې مخکې رالې، دا زما حق دی او که دا ستا حق دی. یو کس را لګېدلی دی او هغه د چینې نه اوبه مخکې راغستې دي، نو بل را لګېدلی دی، په تورې پې ګزار کړی دی، په ده باندې بل کس ګزار کړی دی، او دا جنګ تللی دی قبیلو ته او نسلونو ته، او نیمه صدۍ په دې باندې جګړه شوې ده. بل طرف ته بیا داسې وخت راغی نبي علیه صلات وسلام داسې خلک تیار کړل چې یو جنګ دی غزوې موته په نوم باندې، غزوې یرموک، جنګ یرموک په نوم باندې یو جنګ دی، جنګ یرموک. په دې جنګ یرموک کې یو داسې عجیب غونې واقعه مخې ته بیا راځي چې 3 کسان دي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلق جوړ کړی دی که نه، عکرمه رضی الله عنه دی او حارث ابن هشام دی او عیاش ابن ابی ربیعه، دا 3 کسان دي. دا د نبی علیہ السلام بیا تربیت معاشره بیا داسې جوړه شوله. دا 3 ونه په دې جنګ کې په یرموک په جنګ کې ولګېدل، وینې تیبېږي، په توره باندې لګېدلې دي، په نیزو باندې لګېدلې دي، وینې تیبېږي، د زن کدن په سخته کې دي، تنده پرې راغلې ده، او 3 واړه اوازونه کې چغې وهي چې مال اوبه راکا، مال اوبه راکا، مال اوبه راکا، اوبه غواړي خلک. په دې دوران کې یو کس راغی او د هغه سره په مشک کې اوبه دي، او راغی د عکرمه خواله مشک ورته کولاو کو، اوبه یې ورله ورکړې چې اوبه وڅښه ځکه تا ته ډېر تکلیف دی. وی هغه ورته وویل چې زما نه زیات تکلیف زما خواته د حارث ابن هشام چې دی ده ته ډېر لوی تکلیف دی، داسې وکړه اول دله اوبه ورکړه. نو دا عکرمه نه هغه کوم چې واټر بیریر دی هغه لاړو، هغه کم مشکي دی، هغه چې کله حارث ابن هشام ته اوبه ورکولې نو هغه ورته ویل چې ما له مه راکوه، زما نه زیات تږی او زما نه زیات مستحق دا خواته عیاش ابن ابي ربیعه دی، دا ډېر لوی په تکلیف کې دی، داسې وکړه دا اوبه دله ورکړه. نو هغه واپس لوښی واغستو، کله د عیاش خواله لاړو، هغه ته چې کله خپل لوښی کولاو کو، مشک کولاو کو، اوبه ورکوي، وایي ما له مه راکوه اوبه، وایي زما نه زیات مستحق هغه عکرمه دی، دله اوبه ورکړه. 3 واړه د مرګ په سخت تک باندې اخته دي، زنکدنې شروع دی، د نزع حالت دی، تنده پرې راغلی ده، لګېدلې دي، وینې د هغوی نه بېږي. او په دې دوران کې هم د هغوی سره د انسانیت غم دی، انسانیت انسان غم ورسره دی چې انسان څومره قیمتي دی. او په دې دوران کې چې کوم هغه واټر بیریر دی هغه چې کله راغی عکرمه له ویل دله زه اوبه ورکوم، نو چې هغه دلته راتلو نو هغه سا ورکړې وه او هغه د الله سره میلاو شوی و.
دا غي نورستو چې کله بیا د حارث ابن هشام خواله راځي نو هغه بیا سا ورکړی د الله خواله تللی دی او بیا چې د عیاش ابن ابي ربيعه خواله راځي نو هغه سا ورکړی دا حتی چې د دې اوبو نه او د دې مش نه یو ګوټ اوبه د درې کسانو ونس کړي دا د انسانیت یو داسې غیر معمولی واقعه ده چې د صحابه کرامو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ملګرو انسانیت یاد څنګه کو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې ته انسانیت کم دعوت ورکړی یو دا تربیت د مسلمانانو په دیو جوانه خو چې کله دا تربیت نو اوی به چې کله بیا یو ځای لاړ دعوت او تبلیغ د بارا دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غېګ نه راوتی خلک د نبی علیہ السلام د تربیت نه راوتل خلک کله به چراغ یو علاقې ته او په غزه کې به پاسه د لو دعوت به خلکو لور کو د اسلام دعوت د دین دعوت د قران دعوت د آخرت خبره د رسول الله د اطاعت خبره د توحید دعوت به چاله ور کو ناوی به چکله قبول کو نو بیا به ورته ویل چې منګ ځان څنګه جوړ کو نو صحابه کرام به ورته دا ویل چې کونو مثلنا زمون په شان جوړ شي کنه منګ څنګه یو د قشان ځان جوړ گئی تاسو د قشان ځان جوړ گئی بس هغه خلق به صحابه کرام ته کتلو داغي په شان به ځان جوړو نو تابعین پشان یو جنریشن جوړ شو سهل کرال یو طبقه بل جوړ شو دا تابعین د صحابه کرامو کافی وا کم جون چې د صحابو د هغه جون تابعین قبول کو بیا چې د تابعین د صحابو په منهج باندې جون تیر کو نو داغي نورستو بیا یو بل طبقه راغی ته تبع تابعین ویلې کی هغه د تابعین یو کافی او داغي په سټیټ هغه شان جون تیرو تقریبا د 200-300 سال پورې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تربیت په دې طریقه باندې چکړو د حد ورسېدو ذکر رسول الله ویلو خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشل الكذب غره طبقه زماده بیا ور نږدې خلق بیا ور پسې روان خلق د صحابه او تابعین او تبع تابعین دا زمانہ دا غره زماده خیر القرون مشهود لها بالخير نو خلق دړه مسلمانان دل او په ډېر لږ وخت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام څومره عظیم انقلاب راوستو یو هغه دور دی چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکه معظمه د کوسونا او د مکه معظمه د بازارونو نشرو کړه د باندو کندو نشرو کړه او کله خلک خپل ملګری کول نو تاریخي روایت ده چې پړومبي سلورو کالو کې د نبی علیہ السلام ملګری سب سلور دي 4 کسان یو ابوبکر صدیق ده رضی الله تعالی عنہ چې د رسول الله د نبوت په ټیم کې د عمر 38 سال دی یو حضرت عمر ده چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت په وخت کې د عمر د 27 سال یو حضرت علی رضی الله عنه چې دغه زوم دی چې دغه عمر دی په دغه وخت کې تقریبا 10 سال حضرت عثمان 34 سال دا صحابه کرام چې کله راتلل او پړومبي وخت کې سرور کسانو کې ابوبکر دی علی دی خدیجه دا او زید ابن حارثه 4 کسان دي خدیجه مور رسول الله بیبی دا رضی الله عنها ابوبکر ملګری دی علی د تر زوی دی او زید ابن حارثه د غلام دی او بیا د نور ملګری رااله سلور کال نفس چې کله بیا دعوت ښکارا شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کولاو دعوت شروع کو او مزید نبی علیہ السلام نه کال دلته تیر کړل او 14 کال پس نبی علیہ السلام لاړو بیا پس مدینه ته مدینه کې چې کله اتم کال راغې نو الله د حج حکم را لګل چې تاسو حج لاړه شئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله بیا حجۃ الوداع راځي حجۃ الوداع نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په لسم کال باندې 1,00,000 صحابه کرام بیا د عرفات په میدان کې موجود 1,00,000 صحابه کرام یعنی تقریبا 19 کال مخکې د نبی علیہ السلام ملګری سلور دي او 19 کال پس بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملګری 1,00,000 نه اغوختی دي صرف په حج کې حال کې دې مسله هو من خبر یو چې حج پاغه چا باندې فرض دی چې کم سړی سره مال دی چا سره وسته استطاعت والا زاد او راحله د چا سره پار چا باندې حج نه فرض دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې ملګرو کې دا غیر معمولی اضافه شرادله او دا غي په شاد نبی علیہ السلام بلند اخلاق بهترین کردار او د صحابه کرامو بهترین کردار دا وی سیرت دا وی ژوند چې کوم ځله بدل خلق باغوي ته لبیک وایو مسلمانان دل دا غي وجدا و چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم تربیت کوو تربیت هغه غیر معمولی تربیت نن سبا اهل علم له خاص کر پکار دي علماء مفتیان مشایخ عظام طلباء کرام تبلیغیان استادان کدا د جماعتونو استادان دي کدا د مدرسو دي کدا د کالجونو دي کدا د یونیورسيټو دي کدا د سکولونو دي کم خلک چاغوي د علم داوا کوي کم خلک چاغوي د تدریس او د تربیت او د تبلیغ داوا کوي
نو په دې زمانہ کې پکار دا چې موږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقې تربیت وګورو چې نبی علیہ السلام په کومه طریقه باندې تربیت کړو. ډېر لوی کمې ده بلکې کمې ده حتی رسیدلې ده او دا خبره ما محسوس کړې ده دې حتی کمې رسیدلې ده چې د عالم او د غیر عالم په لهجه کې هیڅ فرق نه دی پاتې شوی. هیڅ قسم فرق. عالم په کومه لهجه کې خبره کوي او غیر عالم په کومه لهجه کې خبره کوي، تا ته فرق نه محسوسي. یا طالب العلم د مدرسې دی او یا دا طالب العلم د کالج یا د سکول یونیورسيټي دی، نو تا ته به د دو په اخلاقو کې هیڅ قسم څه فرق معلوم نشي چې رداله په مدرسه کې سبق وي او کدا په کالج کې سبق وي. مخکې واضح فرق هو. یا دا څومره طلبا دي، سټوډنټان دي، کدا د هرو ادارو دي، کدا د مدرسو دي، اگر چې بهتري به نسبتا او کدا د کالجونو دی او کدا د سکولونو دی، دا وی په د گفتگو کې دا وی چاله په جواب ورکولو کې چا سره په خبرو اترو کې دا چې تفریق او صبر نه پاتې شي. معلومی کې دا چې زمونږ په تربیت کې کمی راغلی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کم کلک دشمن دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمن دی، د نبی علیہ السلام سره دشمنی ده، د رسول الله سره مخالفت ده، خو څوک نشي ثابتولی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د منبر نه خپل مخالف ته کنزل جده کړی دي. حاشا وکړه نه دي کړی جردا. څوک نشي ثابتولی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چرته بچا باندې رد کوي او د رد په دوران کې داخلي نه غیر مناسب کلمات د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتلی نه دي وتلی. یا دغه شان د نبی علیہ السلام صحابه کرام دي چې هغه یو ځای کې دعوت او تبلیغ کار کړی دی او د دعوت او د تبلیغ په دوران کې چرته د صحابه کرامو چاته کنزل کړی دي، اسې نه دي شي. یا چرته په نبی علیہ السلام باندې چا اعتراض کړی دی، په صحابو باندې چا اعتراض کړی دی، د رسول الله په اهل بیت چا اعتراض کړی دی او بیا نبی علیہ السلام او صحابو او اهل بیت په هغه طریقه باندې جواب ورکړی دی، نه دی ورکړی. مشهور یو وفد راغلی د نبی علیہ السلام خواله، وفد عبد القیس په نوم باندې. د عبد القیس یو خاندان دی، دا د بحرین طرف ته سعودي سره چې کوم مل د بحرین دی علاقو ته یو وفد دی، وفد عبد القیس. عبد القیس یو سړی نوم دی او په دې نوم باندې بیا قوم جوړ شوی دی. دا ډېر زیات بهادر خلکو، تکړه خلکو. مدینې ته یو کس راغلی او دا د بحرین او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره میلاو شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره میلاو شو او رسول الله داغه ته پوښتنه وکړه کوم ځای نه راغلی؟ د پلاني ځای نه، بحرین نه راغلی. نو دغه ځای د حالاتو تپوس ته وکړو، خلک څنګه دی، معاشرت هم څنګه دی، ژوند هم څنګه تېرېږي. نو هغه چې معلومات کله وکړل نو نبی علیہ السلام ډېر هوښیار انسان و، پوه شو چې دې خلکو کې لا روزي. نو دغه ځای د کم مشران خلکو نو د هغوی په نومونو باندې خطونه وله ورکړل، دا به پلاني ملک له ورکړي، پلاني خان له به ورکړي، پلاني نواب له به ورکړي، پلاني مشر له به ورکړي، خطونه وله ورکړل. دا چې کله لاړو او دا خطونه هلته خلکو ته حواله کړل نو په هغوی باندې اثر وشو او یو وفد تیار کو، د 40 کسانو وفد دی او رالل د رسول الله مبارک واله مدینې ته. د دوی چې کوم مشر دی اشج نوم دی، داغه اشج او اشج ته په دې وجه باندې وایي چې داغه پرې تندي کې یو داسې نښه شانې شوی وه، یو زخم و، دغه زخم اثر په هغه تندي باندې و، نو هغه ته به خلکو اشج وایو، زخمي. خپل نوم یې اشج نه دی، خپل نوم یې منذر دی. کله چې دا وفد راتلو، وفد چې کله راغی نو دا نور کسان سیده د نبی علیہ السلام خواله دن راللو. دا چې کوم اشج دی د عبدالقیس د وفد دا مشر، نو هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جماعت نه بار خپل اوښ ودرو او ځان سره نوي کپړې راوړې وې، نو هغه کپړې واچولې، ویښته میښتې ګمنځ را ګمنځ کړل، ځان یې پاک را پاک کو. او څنګه چې د یو مشر شخصیت دی، پرسنالټي ده، په هغه طریقه کې په هغه پرسنالټي کې په هغه شخصیت کې راغی د رسول الله مبارک واله. د خپل وجود یو قسم هغه په هغه ځای کې اظهار وکړو چې ګوره ځام سړی نه یم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې پوه شو چې ګوره دا اشج دی، مسلمان نه دی لا، خو دومره ده چې په ده کې بعضې صلاحیتونه دي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویل اشجه یا اشج ان فیک لخصلتین، په تا کې 2 صفتونه دي. ګوره کافر دی چې کله پکې ښه صفت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کل کر د هغې طرف وکړو، مخالف دی، د نبی علیہ السلام ملګری نه دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی د صفاتو اعتراف وکړو، اشج ان فیک لخصلتین، پتا کې 2 صفتونه دي، 2 صفات در پکې دي. او دا 2 صفتونه داسې دي چې یحبهم الله، د الله خوښ دي. ګورئ داسې نه که دا صفت په ما کې د الله خوښ دی او چې پتا کې د الله د خوښ نه دی بیا، نه نه نه، دا 2 صفتونه د الله خوښ دي.
وای کم دی یو دی الحلم یو دی الانات یو حلم دی بل انات دی هغه دا اوخيار سړی اوخيار توپ در پکې دی او تحمل در پکې دی صبر در پکې تون خوې د پکې نه دی تون خوې نه صابر انسان صابره ګوره دا ټول خلک رالل او تبار پاتې شولې صبر دی او کو ځان دی برابر کو زما سره ورسو بیا ملاو شولې و دې اشج ورته ویلو چې ته پوز درنه کومه چې دا صفاتونه را پکې الله چولې دي یعنی دا زما جبلی فطری صفاتونه دي او کدا ما چرته پزان کې راوستي دي او هغه نبی له سلامت الله صفاتونه پتا کې الله چولې الله د بګی دا صفاتونه چولې دي و هغه اشج ویلو چې زه خډر خوشاله شوم په دې خبره باندې چې الله په ما کې داسې قسمتونه صفاتونه جوړې دي او دا غي نورستو دا وفات په نبی له سلام باندې ایمان راوړي او نبی له سلام ته وي چې موږ ته دین راوخایا چې په خپل په موږ عمل وکړو او زمنګ نه چې الته بحرین کې کم خلک پاتې شوی دي نو چې هغه ته موږ د دعوت او تبلیغ ورسو دا د نبی له صلوات والسلام بهترین اخلاق او کردار چې کله کمال د په مخالف کې دی نبی له سلام تسلیم کړی زمنګ د معاشري مسله صدا زمون معاشره ورانه ولې ده زمون معاشره د بګړاو شکار ولې ده زمون معاشره د تخریب شکار ولې ده دغه وجه دا ده چې زمون په معاشره کې بد اخلاقی ډېره زیاته ده منګ د خپلو غلطو وکیلان یو او د پردو غلطو دغه قاضیان او ججان جوړ شوی یو او پردې غلطي باندې مونږ کول کر خبره کوتا چې دا غلطي ده دا غلطي ده دا غلطي ده زه قاضي ګرځولې ما او زه د غلطو قضا کوم دغه وس فیصله کوم او زما خپل غلطي نو خپل غلطي دغه به وکالت کوم نه زما د خبرې مقصد دا دی استاد خبرې مقصد دا دی او دا خبر بیا د خپل ذات نه خپل پارټۍ ته وتلې ده د پارټۍ وکالت او د پارټۍ نه قوم ته وتلې ده او د قوم نه بیا مسلک ته وتلې ده مسلک نه خپل تنظیم ته وتلې ده د چا چې زما سره تعلق دی کم شي چې زما سره لیوند دی دغه به وکالت کوم او کم چې زما خلاف دي چر څوک دا کډل وی سړی دی زه به دغه مخالفت کوم دغه به زه عیبونه براو باسم زه به خلکو دغه بدنامو ما دغه توهین وکوم په دې بنیاد باندې زمونږ معاشره د بګړاو شکار ده نبی له صلوات و سلام خود سره تربیت کړی دی کله چې نبی له سلام د مکې نه مدینه ته راغی مدینه منورې ته د نبی له سلام زامن نو کم چې زامن د نبی له سلام درې عبد الله دی ابراهیم دی او قاسم دی دا درې بچی په ماشومواله کې په بچپن کې په غېږ کې مړو بغېږي په دې وجه باندې په د مکې د بدمعشانو نبی له سلام ته ابتر وایو میراث به ورته وایو په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله راغی مدینه ته راغی نو زامن نو نو کومل مبراغه غل چیرې ایستل روټي را ایستل اوبر ایستل ټول خدمت نبی علیہ السلام په خپل باندې کو ظاهر خبره او صحابه کرامو چرته برداشت کوله چې رسول الله په خپل د کور نه چیرې ور ایستلې دي اوبر راغستې دي خوراک راغستې دي بستر راغستې ده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم دا خواهش چر دې ورکوټه ماشوم او زما خدمت یې کوله حضرت ابو طلحه انصاری رضی الله عنه دا د مدینه د رسول الله صحابي دی او هغه د یوې ښځې سره واده کړو هغه ښځه کونډه وه رومیسا نومې د ام سلیم رضی الله عنها د هغې خاوند مړو مالک نو دی ابو طلحه انصاري ام سلیم ته د نکاح پیغام راولي ام سلیم مخکې مسلمانه شوې وه ابو طلحه مسلمان نو په وکیله دا رومیسا او دا ام سلیم ډېره زیاته حسینه ښځه وه ښایسته ښځه وه چې د نکاح پیغام یې کله راولي ګورته دا د انس ابن مالک مور ده د حضرت رومیسا ام سلیم د انس ابن مالک مور ده د لسو کالو دی دا انس ابن مالک چې پلار یې مړ دی یتیم پاتې شوی د نکاح پیغام یې چې ورته کله راولي ورته ویل چې ته څومره مهر زمانه غواړې ابدله درکړم زما څه واده وکړه ام سلیم رضی الله عنها ورته ویلو چې زه د هغه چا سره واده کوم چې هغه په نبی علیه السلام باندې ایمان راوړی نو که ته ایمان راوړې نو زه به ستا نه محرم نه علم زه به تا ته ځان دقه شان درو بخم خو ایمان راوړه هله به ستا سره واده کوم داسې سره واده نه کوم اگر چې ابو طلحه دا غي علاقې خو جانی پہچانی شخصیت دی ودا سره سره واده نشم کولای په دې شرط باندې چې هغه کله ایمان راوړو نو بیا د نکاح پیغام چې کله ولېګو نو ام سلیم دا غي سره واده وکړو چې واده کله وکړو نو ام سلیم رضی الله عنها زوی انس ابن مالک په کور کې دی او د ابو طلحه سره واده کړی دی او دا ابو طلحه راغی خپل خزې ته ویل ام سلیم ته چې نبی علیہ السلام د خدمت په خپل باندې کوي دا ستا چې کمزوی دی زمان بچی دی خو زه د خدمت ته محتاج نه یم نو که ستا خوښې داسې کار به وکړو دا ماشوم نبی علیہ السلام لیسته ورکو کله داسې د چا بچی نه کېږي نو روټ ته ماله ماشوم راکا ماله ماشوم راکا ویل دا ماشوم نبی علیہ السلام له ورکو د رسول الله خدمت به کې دا میلمانه زی راځي دا خدمت به ورله کوي ویل دا خو ډېر ماشوم دی د لسو کالو ماشوم به څه خدمت وکړي نبی علیہ السلام له خو سم تکړه سړی پکار دی ویل خیر دی ویل که خادم نه دی خادم ګوټی خدای که نه
لږ لږ خدمتونه به ورله کوي، اوبه به راوباسي، چای به راوباسي. ام سلیم خپل بچی راواغستو او راوستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا، او رسول الله ته ویلو چې خوی دې موکا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، خوی دې ستاسو خادم ګوټه دې خدمت نشي کولای، خو لږ لږ خدمت به لګي دا قبول کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې قبول کو او د مرګ پورې انس ابن مالک د نبی علیہ السلام په کور کې خدمت کړه. په دې وجبانه د نبی علیہ السلام د نجی ژوندګی نه، د پرایویټ ژوندګی نه، د رسول الله د کاله د ژوند نه ډېر خبرو او ډېر خبرې مونږ ته انس ابن مالک را رسول دي، ځکه د نبی علیہ السلام سره نږدې پاتې شو. دا انس ابن مالک د رسول الله سره د قبر د خاورې پورې وو، حتی چې مشهور واقع ده چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نو صحابه کرام راغلي دي او د نبی علیہ السلام په کفن او دفن کې تدفین کې شریک دي. کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دفن کو تک تور شپه و، د شپې نبی علیہ السلام دفن کړو، رسول الله د شپې دفن شوی دی. حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها دا د خپل کور په دروازه کې ولاړه وه او د صحابه کرامو ته کتل چې زما د بابا د دفن نوزګار شو دي کله ځینو چې لاړ شي. په دې دوران کې د حضرت انس راووتو، یعنی په اخره خدمت کې شریک شوی دی. کله چې انس بن مالک راووتو نو حضرت فاطمه او تاسو کانس هغه راغی ودرېدو، سلام یې وکړو، ویل سم کول، ویل نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم دفن کو. نو حضرت فاطمه ورته وی چې یا انس اتوابت انفسکم ان تحثوا علی رسول الله الترابا، ستاسو زړه څنګه برداشت کوله چې تاسو په نبی علیہ السلام خاورې اړولې؟ نبی علیہ السلام هم دفن کو تاسو. بس دا خبره سو چې انس بن مالک هم په جړا شو، فاطمه هم په جړا باندې شوله، او داسې د جړا یو کیفیت بیا جوړ شو، دا یو غم یې مصیبت و. دقه وخت پورې حضرت انس بن مالک د نبی علیہ السلام سره دی، او بیا لسو کالو نه پس لس کال مزید چې تیر کړل د نبی علیہ السلام د وفات په ټیم کې د انس بن مالک عمر 20 سال دی، 20 سال عمر دی. اوس په دې 20 سال کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره چې کوم لس کال تیر کړی دي، انس بن مالک فرمایي چې خدمت النبي صلی الله علیه وسلم 10 سنین، د رسول الله مې لس کال خدمت کړی دی، لس کال څنګه خدمت مې کړی دی. فوالله ما قهرني، الله مې دې قسمی په لسو کالو کې ماته رسول الله نه دی خار شوی، غوسه را نه کړی. دا تربیت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام، لسو کالو کې ماته غوسه شوی نه دی. او بیا وی ولا قهرني، سپورلې نه ما رټلې نه ما، ګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ما ته سپور استغی چیرته وای نه زه خادمو ما، نو زما د خدمت به نبی علیہ السلام قدر کو. او بیا وی چې په الله مې دې قسمی و ما ضربني، په لسو کال کې ما مې گزار نه دی کړی چیرته، لسو کال کې ما مې گزار نه دی کړی. او بیا څلورم نمبر فرمایي ولا شتمني، په لسو کالو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کنزل لري کړی، لس کال خدمت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام، او نه غوسه نه وهل نه ټکول نه بدره دی ویل او نه کنزل کول. او بیا وی دا خلاصه کې په الله مې دې قسمی په دې لسو کالو کې داسې نه ده شوي چې ما یو کار وران کړی دی او ما ته ویلي دا کار دی ولې وران کو، دی رد نه دی ویلي. او بیا وی چې داسې هم نه ده شوي چې یو کار ما ته د کولو ما نه دی کړی او نبی علیہ السلام ته چې دا کار دی ولې نه دی کړی، دا هم راته نه دی ویلي. څنګه تربیت شو دا؟ سوچ پکار دی کنه. نبی علیہ السلام ولې چې چا غلطي به نه ټکوله ورته، نه داسې نه وه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو خو زمونږ د ښځو اوروني که نه، انګور سې ورانه نو ټول قار د خپل یا نوسي ته قاریږي یا خپلې لور ته قاریږي او دا خپل انګور ته وایي، او لور یې تا ته وایم انګور یې غوږ پې کېده، او خپل لور یاد مخامخ لور ته یو خپل انګور نسل هم یادوي یو خاندان هم یادوي. خو نه نه داسې نه وه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به داسې اجمالي غونې خبره وکړله، خلک به پوه شو چې دا ما یادوي، خلک به پوهېدو چې دا ما یادوي. لکه یو موقع وه عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما د رسول الله وخی دی، د حضرت حفصې ورور دی، او چې ما به تهجد کول، تهجد ټول عمر ما تهجد کول. بیا مې یو شپه تهجد مې پرېښودل، نو شپې مې خوب لیدلی و. د دې خوب مقصد دا و چې دا تهجد ماله پرېښودل نه و پکار، اوږد خوب دی. ما خپلې خور ته بیان کو چې خورې دا خوب مې لیدلی دی او نبي علیہ الصلوۃ والسلام ته بیان کا، داسې یو کوی دی او زه ورغلی یم او په هغې کې اور دی او یو څه بل څه بګېري. نو حضرت افسر زنها راولګېدل او دا خوب یې نبي علیہ السلام ته بیان کو چې عبدالله داسې خوب لیدلی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل ټیک ده. په بله ورځ باندې بیا داسې ملګري ناست دي، نو نبي علیہ السلام څه وایي، د خوب تعبیر یې دا و چې د دې خوب مقصد دا دی چې د عبادت پرېښی دی، اصل کې نوافل یې پرېښودلي دي. نو داسې جنرل خبرې وکړله، وایي نعم العبد عبد الله لو کان یصلي باللیل، د عبدالله ډېر ښه سړی دی خو که د شپې د عبادت یې کولی. عبدالله ابن عمر وایي چې دا خبره مې کله واورېدله بیا ما چېرته تهجد نه دي پرېښودلي، بیا به د شپې را پاڅېدم او تهجد مې کول. په دې طریقه نبي علیہ الصلوۃ والسلام تربیت کړی دی. یو بل ملګری دی خریم اسدي رضی الله عنه دی، خریم رضی الله عنه
هغه دغه ټیکټ سره پرې خودلې وي د باز لکان درې غټو سره ډېر شوق کوي غټو سره پرې خودلې وي او پنسي بهم داسې د ګټو نه لاندې وي دا کملنګ بچونو دا به په ځان په سراخ کو عربو کې دا رواج ډېر زیاتو چې خلکو به دا لنګونه وګدک د کړي او په دې ځمکه باندې راخکل نبی علیہ السلام په یو مجلس کې دغه شان ناس دی او د خریم اسدی په باره کې دوه خبرې وکړلې وایي نعم الرجل خریم ډېر ښه سړی دی یو دا چې لولا طول جمته چې یو دا غټې غټې سړی نه وي او دویم نمبر و اسبال ازاری او دا پنسي نه دي دی نه راخکې که نه ډېر ښه سړی دغه دوه خبرې وکړلې خریم ښه سړی دی لولا طول جمته که چېرته دا اوږدې سړی نه وي او اسبال ازاره او دا پنسي ځوړند نه وي نو ډېر ښه سړی دی په دې مجلس کې یو کس لاړو او خریم اسدي ته ویل چې خریم نبی علیہ السلام ستا باره کې دا خبره وکړله چې ښه سړی خو دوه کمۍ در پکې دي یو دا چې سړی دې غټې غټې دي او دویمه دا چې ستا پنسي په ځمکه باندې راکاږي دا ګناهونه دي ښه اگر چې نن سبا عام خلک د پنسو خیال نه ساتي عوام څه کې خواص هم د پنسو خیال نه ساتي خواص نه ساتي لوی امیران صاحبان دی هغه د پنسو خیال وړو ساتي نه او چې ته ورته د پنسي اوچتې که مړه د تاسو سره اخېستې د دین په پنسو کې دی دا جواب راله راکړي که نه دا دین په پنسو کې دی ته وایې نه چې نه دین په پنسو کې خو نه دین خو په زړه کې دن نه دی نو دا خو نور هم ډېرې خبرې دي غلطیانې پر چا کي که نه هلکه دا غیبت کول ډېره غټه ګناه ده مړه مولیانو په غیبت پسې نښتي نور څه نشته یا ته ورته وایي چې ګوره دا سنت پرېښودل نه دي پکار نه به ته څه وایي یلکه دا وړې وړې خبرې کوي خوارشو غټې غټې خبرې پکار دي مسواک سنت دی مړه مولیانو مسواک پسې نښتي یي مسواک ته مونږ ویستو ګیره ته مونږ ویستله پنسې ته مونږ ویستلې څه ژبه کې مونږ پرېښودو مونږ خو لکه بل څه کار نه کوو که نه کافر یې مونږ کونډې کړي دي چېرته مونږ خو جهاد نه کوو خلافت نظام را نه وستو اسلامي شریعت هم را نه وستو معیشت هم د اسلام مطابق نه کو اقتصاد د معیشت د اسلام مطابق نه دی عدالت د اسلام مطابق نه دی سیاست د اسلام مطابق نه نو موږ څه شی پاتې دي زموږ سره بل کم کار کوو مونږ او منځونه هم صورتحال هم دقه دی چې مونږ د ځان معلوم دی چې منځونه په کم صورتحال باندې کوو خریم اته پته ولګېده چې غلطي ده بس غلطي را پکې ده سیده لاړو او ویل چوړکۍ راواغستله او دا ویښتې په دې سټه باندې کټ کړل او دا کم چې دا غلنګ دی د پنډۍ په دې مینځ باندې دا کپړه پرېښودله نور دې کټ کړله ویل د نبي علیه السلام چې نه دي خوښ زما نه دي خوښ دا تربیت د نبي علیه السلام دی په دې طریقه د رسول الله وسلم تربیت کړی دی یو مقدس وه چې د جنګ حنین کله د حنین غزا کله وشوله نو حنین په غزا کې ډېر په لوی تعداد باندې غنیمتونه راغلي دي ډېر په لوی تعداد باندې د حنین په غنایمو کې د بنو سعد نه او د بنو حوازن نه 24,000 اوښان صرف راغلي 24,000 اوښان څومره لوی غنیمت دی او بیزي او ګړي چې څومره دي نو دا 40,000 دي 6,000 قیدیان دا د بنو حوازن نیولي نبی علیہ السلام او 40,000 اوقیه سپین زر چې دا د کروڑاو د اربونو مالیت نبی علیہ السلام ځکه ټول قوم یې ونیو که نه چې وینیو نو د هغوی نه قیدیان هم ونیول او مال هم ترې کله ګیر کړو نو په دې کې د قرآن فیصله دا ده چې په غنیمت کې خمس چې دی نو دا د اسلامي حکومت دی دا د امیرالمؤمنین دی نبی علیہ السلام چې د خمس واغستو نو ظاهره خبر ده په 40,000 کې خمس خو 8,000 خو سره بیزې په دې کې نبی علیہ السلام واغستلې 8,000 او په اوښانو کې چې خمس والي نو تقریبا 4,500 پورې اوښان نبی علیہ السلام د بګې ملاو شو خمس په قیدیانو کې او دارنګې په دې سونه کې په دې سپینو کې نبی علیہ السلام چې وکتل په ډوبي ځل باندې دومره لوی غنیمت راغلی دی او یو میاشت مخکې مکه فتح شوې دی یو میاشت مخکې رمضان په میاشت کې فتح مکه وشوه او د شوال په میاشت کې د حنین غزا وشوله یو میاشت منځ کې فرق دی او د مکې خلک نوي مسلمانان شوي دي او په دې نوو مسلمانانو کې 2,000 مسلمانان راغلي د جنگ تماشې له کله چې د مکې فتح وشوله او په حنین کې څه خلکو بدماشي وکړله چې په دې مکه باندې بیرته حمله کوو او د رسول الله نه الو نو نبی علیہ السلام مدینې والا ته ویل چې ځو لاړل نو د دې مکې نه 2,000 کسان تماشې لیدلي ورسره په دې تماشو والا کې دا حضرت ابو سفیان صاحب معاویه صاحب دا خلک مسلمانان شوي نوي دا ټول ورسره لاړل چې تماشې له چلال نبی علیہ السلام په دنیا څه کول نبی علیہ السلام دغه تماشګر ولا چاله سلو خان په ورکړل په تحفه کې چاله 200 چاله 300 چاله 400 څوک تماشې له راغلي دي هغوی له ورکړل استا خو دا خمس دی ګورې نور خپل حق چې دی هغه مجاهدینو ته میلاو دی دا اضافي شی دی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقصد اصل کې بده کې داو چې دا خلک خود مکې ډېر لوی خلک دي، قریش ډېر بهادر قوم د لوی خلک دي. په دې طریقه باندې بزبر دي تالیف قلب کوم دا به اسلام تر مایل شي، او دغه وجوا د دې تالیف قلبي په بنیاد باندې په ډېر لوی تعداد باندې خلک رال مسلمانان شو. نبی علیہ السلام په کوم مقصد باندې چکار کړو هغه مقصد حاصل شوم دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله تقسیم وکړو په هغه وخت کې ذوالخویسرة په نوم باندې د یمن یو کس راغلی. نبی علیہ السلام په څومره بهترین پلانینګ باندې غنیمت تقسیم کو، وای هغه په دې ملګرو کې خبره مشهور کړله، یو ته بغه کې خبره کوي، بل ته کوي، بل ته کوي، وای چې ان هذه لقسمه لم يعدل فيها، دا داسې تقسیم دی چې بده کې عدل او انصاف نه دی شوی. په نبی علیہ السلام اعتراض دا خبر نبی علیہ السلام ته راورسېدو چې په ما باندې اعتراض شوی دی. نو دې صحابو ته ویلو چې پوه د صحابه دي وسره نور خلک وسره دي، دا مسلمین دي، و د الله بندگانو هغه انسان چې په هغه باندې د اسمان والا یعنی الله په اعتماد کوي، او تاسو د ځمکې خلک په هغه باندې اعتماد نه کوي، یعنی الله رب باندې اعتماد کړی دی، مال نبوت را کړی دی، او تاسو ما باندې اعتراض کوئ چې د په تقسیم کې عدل او انصاف نه کړی، چې فمن يعدل ان لم اعدل، کزه عدل ونه کوم بل بسوګ انصاف وکي. نو کله چې صحابه کرامو ته پته ولګېدل چې نبی علیہ السلام خبر شو، ورته وښودو ویل دا کار دې ذوالخویسرة کړی دی. اسې موږ دا یو مسله خو موږ ته معلومه ده که نه، څوک چې په شان رسالت کې توهین وکړي، د نبی علیہ السلام په ختم نبوت کې د نبی علیہ السلام په ناموس کې څوک نقب زنی وکړي، هغه واجب القتل دی. د الله پیغمبر ته څوک کنزل وکړي، څوک ورته اذیت ورسوي، څوک تکلیف ورسوي، دا مباح الدم دی، د قتل جایز دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وکتل او هیڅ ورته ونه ویل، پرېښودو، یعنی مباح الدم دی، د دوینه ته یول نبی علیہ السلام له جایز دی، خپل حق ورته معاف کو. البته یو خبره وکړه، ویلیات ساتي، ویل د دې سړي په نسل کې به داسې خلک راپاسي که نه، ان من زئزئ هذا، د په نسل کې به خلک راوځي، او په ظاهر کې به ډېر ښه مسلمانان تاسو ته ښکاري. ویل منځونه به هم کوي، ستاسو نه به ښکلي منځونه کوي، روجي به هم نیسي، ستاسو نه به ښکلي روجي نیسي، ګیرې به هم پرېښودلي، د هغوی لباس به د مسلمانانو په شاني، قرآن بس تاسو نه ښکلی وی، خو دا به منافقان اصل کې، یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیهم، ویل دا قرآن به وی، خو قرآن به د مرۍ نه لاندې نه ځي، خلکو ته به صرف وی، په خپله په دې باندې به عمل نه کوي. داسې خلک به را پیدا شي، ځان له به قرآن وی، خلک به پې ګمان هم کوي چې دا سم خلک دی، وګورئ دا قرآن به د مرۍ نه لاندې نه ځي. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل د هغوی څه نښې ښودلې وې، د هغوی د صحت په باره کې څه نښې ښودلې وې، داسې به یې پنډۍ، داسې به یې خېټې، داسې به یې سټونه، دا خاص نښې نبی علیہ السلام وښودلې، رنګونه به یې داسې. او بیا حضرت علي رضی الله عنه ویلو چې ما کله بیا زما خلاف کله خوارجو کله بیا خروج وکړو، ما وکتل چې دا قسمه خلک چې نبی علیہ السلام کوم صفتونه بیان کړو، دا ټول زما خلاف جنگ راغلي او الله تعالی زما په لاس باندې مردار کړي دي. بیا د حضرت علي خلاف، د خلیفه برحق خلاف بیا بغاوت هم کړی. په دې وجه باندې عزتمندو بس خپل خبر راغونډو ما په دې وخت کې چې زمونږ دا نوجوانان دا د بد اخلاقۍ ډېر لوی شکار دي، وره د بد اخلاقۍ شکار دي. او ما مخکې وویلو چې په دې کې زه تخصیص نه کومه چې دا څه خاص طبقه ده چې دا بد اخلاقه ده. زمونږ د تعلیم څه فایده نشته دی، که دا مذهبي تعلیم دی او که دا د سکول او د کالج تعلیم دی، یو شان خلک بد اخلاقه دی، هیڅ قسم د چا اخلاق کردار د چا نشته دی. بد ردی ویل، کنزل کول، علما پسې سپکې وایو، ښه په اسانه باندې د الله نه نه یېرېږو، په سیاستدانانو پسې وایو د الله نه نه یېرېږو، علاقې په مشرانو پسې وایو د الله نه نه یېرېږو، په عزتمندو خلکو پسې ورانې خبرې کوو د الله نه نه یېرېږو، کنزل کوو د الله نه نه یېرېږو. په دې سوشل میډیا باندې چې کوم بکواس او دا کوم بد اخلاقي روانه ده، هیڅ قسم چاته نه ښکاره کېږي چې دا چېرته د مسلمانانو معاشره ده، او دا چېرته مسلمانان دي، او دا غیرتیان دي، او دا د نبي علیه الصلاۃ والسلام چېرته وارثان او شاګردان دي. ځکه خو په کال کې د زرګونو په تعداد کې حفاظ تیارېږي. تاسو به ګورئ د رجب دا میاشت راشي که نه، دا مختلف بورډونو والا، مذهبي بورډونو والا وایي زمونږ په بورډ کې دومره خلکو حفظ وکړو، زمونږ په بورډ کې دومره خلکو حفظ وکړو، یا دا کوم علما چې فارغ شي د دې بورډ نه دومره علماو درس نظامي وکړله، د دې بورډ نه دومره علماو درس نظامي وکړله. زه ولې یو دعوت ورکوم سبق ورته مه وایئ، خو دې ته اخلاق وښایئ. اته کله سبق ورته مه وایئ، 2 کاله ورته ووایئ، خو اخلاق ورته وښایئ. ټول قرآن دې په یاد نه یاد، یوه سپاره دې یاد کړي، خو اخلاق دې یاد کړي. او دا بالفرض که موږ خاص کر اهل علمو، علماو، استادانو، مفتیانو
د خپل شاګردان سنبال نکړل او دوی ته تربیت ورنکو، نو روان نسل ګوره د هغې د تربیت به زموږ سره هیڅ یو شی نه هیڅ یو شی به نه. اسیم ګوره عام طور باندې خلک په دې علماو باندې ګوره د خلکو اعتماد اوچت شوی دی، په دې استادانو د خلکو اعتماد اوچت شوی دی، دا تفریح ختم شوی دی. دا یو ډېر حساس دور دی، د دې حالاتو نزاکت، د دې حساسیت په دې باندې ځان پوهول غواړي او د خپل ځان تربیت، د خپلو کشرانو تربیت، د خپلو بچو تربیت، د خپلو شاګردانو تربیت، د دې لپاره چې کم نسل نبی علیه السلام پرېښی او کم دین یې موږ ته پرېښی دی چې د هغې موږ ابیاري وکړو، د هغې میراث موږ په خپله باندې سنبال کړو، او دا کم امانت چې موږ ته نبی علیه السلام پرېښی دی چې په دې کې موږ خیانت ونه کړو. الله دې موږ د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.